فوربك پس قسم دې پربستا لنسألنهم ضرور به تاسو کوم د دوی نه اجمعين د ټولنا عما كانوا يعملون د هغه عملونه په حق لا كانوا يعملون چې دی بکول. لا تمدن مغرزوا عينيك خپل نظرونه الى ما متعنا به طرف هغه څه چې فائدہ ورکړي د مونږه پاغي ازواج منهم جماعتونو د کافرانو ته. ولا تحزن عليهم او مغم جن کېږه په دوی باندې واخفض جناحك او راخته مټ خپل للمؤمنين د ایمان والو د پاره وقل او وتو اني بشک انا النذير مبين زيرون کې مخکارا كما انزلنا پشان هغه عذاب چې نازل کړی مونږه على المقتسمين هغه خلکو چې کوم تقسیمون کیو د کافرانو الذين كم جعلوا القرآن كل قرآن مجيد عزين توتي توتي فوربك پس قسم دې پربستا لنسألنهم من ضرور تپوس کو دې اجمعين طولنا عما كانوا يعملون ده عمل په حق لا شديد. الله سبحانه وتعالى د توحید دلایل تفصیل سره ذکر فرمایل او بیا چې کوم منکرین د توحید دي دا غوي انجام هم ذکر فرمایل قوم عاد قوم ثمود قوم لوط او دغه شان دي نور قومونه چې کوم د مکه مکرمه نه مدینه منوره نه ملک شام طرف ته په دې لار باندې پاتو او دغه مشرکین او باغوي دغه په کندرات باندې با تک را تک کو او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د تسلی د پاره فرمایي چې زما محبوب پیغمبر ته د دوی په تکذیب او انکار باندې درو جن کول باندې هم جن کې غما څنګه مونږ ته یو داسي کلام درکړی دی داسي معجزات درکړی دي چې هغه د ټول دنیا او ما فی هذه نعمتنا بلند او بالا دي او تا ته مونږه قران عظیم شان درکړی دی تا ته مونږه وو آیتونه داسي درکړی دي چې کوم د سوره فاتحه په صورت کې دي الحمد شریف په صورت کې دي سوره الفاتحه د ټول آسماني علوم کلاون کی کتاب صورت دي سوره الفاتحه ده سوره الشفاء ده القرآن دي او سبع مثاني ده دي سوره الفاتحه نوم چې دي سبع مثاني هم ده سوره الفاتحه سوره الشفاء القرآن دا ټول نمونه چې کله هم یو مسلمان عقیدت او محبت سره د سوره فاتحه تلاوت کوي الله سبحانه وتعالى د په دماغو کې او د پزړه کې د ټول آسماني علوم بالخصوص د قران مجید هغه ټول علوم چې دي هغه د دماغو کې د پزړه کې تر تازه شي. بهرحال دا ارشاد فرمایي د نبی اسلام تسلی لپاره مونږ ته و داسې آیتونه درکړي چې بار بار لوستل کیږي او دا شان د قران عظیم مونږ درکړي نو چې چا داسې کلام ملو شي نو هغه ته بیا د شي خفقان کیږي شي. لہذا د دې کفارو مال دولت آل اولاد او د دوی د دنیاوي چې کوم ډلې دی او کثرت دی او مالی فراوانی دا عيش او عشرت دی بظاهر د عیاشي ژوند دی دینه متاثر کیږي ما هغه ته ګوري ما هغه طرف ته نظر مو چتوي او دا شانتي زړه کې هم خفقان مراولي په دې باندې چې دی ول ایمان نه وروړي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ته هدایت زما په لاس کې دی زه ورکوم تاسو نشي ورکولې. لہذا حکم سره کفرانو طرف ته وګوره حکم دا دی چې د مؤمنانو لپاره چې کوم مخلصین مؤمنان دي هغه وخت مؤمنان صحابه کرام قیامت پورې صحابه کرام سره محبت ساتون کی پیروکار دي صحابه کرام دي. لہذا زما محبوب پیغمبر تخپل وزري وګړه وخته کا د مؤمنانو لپاره د صحابه کرامو لپاره یعنی دوی سره مینا کوا دوی سره محبت کوا او ځان دوی ته نزدیکا دوی ځان ته نزدیکا او وې دوی ته چې زه خو ښکارا يرون کېم د الله جل شانه طرفنا او څنګه د سنه يرون کېم د هغه عذاب نه چې کوم مخکینو کافرانو باندې کوم عذاب راغلی دی هغه کافران چې کوم د الله کلام ټوکړي ټوکړي کړو دا غوډه لپاره ير اورا چې کوم د الله جل شانه د کتاب ټوکړي ټوکړي کول والو تقسیمول والو سي منل او سي پر خدل د سي اقرار به کو د څه انکار به کو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اي په بعض باندې ایمان وروړي او د بعض نه انکار کوي نو هغه خلکو د لپاره چې الله تبارک وتعالى وعید ذکر کوي او سره قسم فرمایي ستا پر رب دې قسم وي محبوب پیغمبر خامخا د ټول نزه تاسو کومه هغه عملونه چې کوم دي کوي نو فرمایي لا تمدن ما غرزوته عينيك خپل نظرونه الى ما طرف د هغه متعنا به چې فائدہ ورکړي د مونږه پاغي ازواج منهم جماعتون د کافرانو چې کوم جماعتونو د مونږ ظاهري دنیوي فائدہ ورکړي د عارضي هغه طرف ته نظر مکو ولا تحزن عليهم او مغم جن کې په دې باندې چې دوی ول ایمان نه وروړي. پیغمبر اسلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ډېر زیات حریص دي خبرې چې زما د امت د خلک د جهنم نه بچي او جنت ته تلو ولا جوشي او د نبی صلی الله علیه وسلم په اتباع کې زموږ استاد د هر مسلمان زړه کې دا درد پکار دي چې یار زمونږ کوم زما د کور کې د افراد ولې مزنه کوي زمونږ کوم زما په چم غوڼ کې چې کوم زما مسلمانان ورونه دي دی ولې مزنه کوي پکار دي چې روزمره په بنیاد باندې یو مسلمان سره دوه مرګرو سره درې غونډیانو سره محلدارو سره ملاقات کول د مسجد طرف ته دعوت ورکول دعوت الى الصلاه دعوت الى القرآن د دین دعوت ورکول د الله کور طرف سره مایل کول دا زموږ استاد او شرعي اخلاقی دینی فرض منصبی ده د هر مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع
نو څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې خفه کېدل چې زما امت د جهنم نه بچ او د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې الخلق عیال الله دا مخلوق دا الله جل شانه خاندان دی الله جل شانه کومه ده او الله رب العالمین هغه خلق سره محبت ساتي چې کوم خلق د مخلوق سره محبت ساتي او د مخلوق سره د ټول نه زیات محبت داري چې سړی د جهنم نه بچ او چې کوم دایمي ابدي همیشه ژوند روان دي د قبر د برزخ د جنت د جهنم چې کوم همیشه ژوند روان دي دا غي د پر انسان فکرمند شي یو بل فکر کوم او تاسو چې څنګه یو بل د جهنم نه بچو نو نبی رسول الله الله تبارک وتعالى تسلی ورکړي ولا تحزن عليه مغم جن کېږي په دوی باندې واخفض جناحك او رخصتك مټ خپل للمؤمنین ایمان والو لپاره یعنی د مؤمنانو لپاره د صحابه کرامو لپاره ځان د حقیقت کا مینه محبت ولا ځان تر نزدیکا دوی ځان تر نزدیکا تدوی ته نزدیک شه د کافرانو لپاره فکر مکو د الله د محبوب پیغمبر زیات تر کوشش دا و چې د دوی سرداران د قریش د مکی دوی چې ایمان وروړي نو بیا به پوره قومونه به مسلمان شي پوره خاندان به مسلمان شي الله رب کائنات فرمایي زما محبوب پیغمبر دغه سرداران او دغه لوی خلک پرې دغه سلمان فارسی بلال حبشي ابو ذر غفاری ابو هريره رضی الله عنهم دغه شلیدلې جامع سری ګروان خپل خپل او دغه شانتي د یو علاقې بل علاقې نه هجرت کوونکي د اسلام مخلصین محبین چې کوم صحابه دي دوی سره مینا کوه ولا تعد عیناک عنهم زما محبوب پیغمبر خپل سترګې دینه ماړه ګوري دوی ته ګوره کینی دوی کې نه پاسي دوی کې پاسه دی وجه د الله محبوب پیغمبر کې دعا فرمایي اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين یا الله تر څو چې ژوندې مسکینانو کې می ژوندې ساته چې کله مرګ راولي په مسکینانو کې راته مرګ راولا او ورځ قیامت په مسکینانو کې میرا پاسه د الله رب کائنات د حکم د اثر دوه جهان سردار بیا دغه سردارانو طرف ته بیا التفات ډیر نه کو ابتداء ډیر زیات حرص د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې مسلمانان شي او چې کله الله رب کائنات فرمایي چې هدایت ما په لاس کې دي تخپل دغه فقيران درویشان مسکینان مهاجرین صحابه چې کوم خپل هر څه پرېخي دي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله هغه فقراء خلق چې کوم لوی صاحب جایداد خلق او د الله دین لپاره ارڅ پرېخو فقيران شو درویشان شو دوی کې کنه وقف جناحك للمؤمنين حقته کمت خپل ایمان والو لپاره وقل وتو اني انا النذير مبين اني بشك زم نذير يرون کی مبين اخکارا كما انزلنا تسنه يرون کی د هغه عذاب نه چې کوم هغه پشان د هغه عذاب نه چې موږ نازل کړو علی المختصمین چې تقسیمون کی کافرانو هغه کافرانو چې کوم تقسیمون کی هغه کافران الذين کوم چې جعلوا القرآن ټوټه کړو قرآن لرا عزین هغه ټوټه باندې الذين کوم چې جعلوا القرآن کړو قرآن مجید عزین ټوټه تقسیم کړو قرآن مجید زینو باندې عمل کو زینو باندې نه کو څنګه چې موږ تاسو په صرف عبادت باندې عمل کو او چې کله قرآن مجید د فیصله وخت راشي او چې کله د نظام عدلیه خبر راشي چې کله د نظام تعلیم خبر راشي او چې کله نظام سیاست او د پارلیمنت خبر راشي بیا د کفارو په طریقه باندې فیصله کو او چې کله د منځو او د عبادت خبر راشي نو بیا قرآن مجید باندې عمل کو او چې کله عائلی قوانین او د عدالت او د تعلیم نظام تعلیم او د سیاست او د خلافت او دغه شان کوم پارلماني فیصله وي عائلی قوانین وي په هغه کې د کفارو تقلید کو څومره د افسوس مقام حالانکه قرآن مجید دا بهترین دستور عمل دی دستور ژوندۍ دا یو څه داسې نشته چې هغه قرآن مجید نه بهر وي نو دي خلکو هم داسې کو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وبعض باندې ایمان وروړو بعض نه انکار